صفحہ نمبر 819 آیت نمبر 24 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. ومخش آیت مبارکه الله رب العالمین د بیعت رضوان صحابه کرام د پورا مومنین د پورا د اعلان وکړ چې الله رب العالمین د دې ناروزی دا چې کله دې دونه لون د تو سره بیعت کو والله رب العالمین ته د دې د اخلاص د دې د جذبه مليمه وا چې د دې پړې شکیمه وا نو د دې وجه الله رب العالمین دې ته اطمینان ورک زړه ته تسلی ورکړه والله رب العالمین دې په بدل شه فتح قریبه چې دغه ته حدیبیه په مقام باندې کیما معاهده وشله چې صلح حدیبیه ورته وي نو دا الله رب العالمین فتح قریب ورته ویل او بیا الله رب العالمین ورته فرمیل چې نه روي ډیر د غنیمت نه چې تاسو ته ملاويږي او دغه تفصیل بیان شو دا چې خیبر د مسلمان فتح کو په سوکا سره فتح کو و د خیبر هغه قیمتي مزکه او جیدتینا د يهود اټول مسلمان ته میلاو شل او بیا الله رب العالمین مسلمان باندې چې کیم نعمت کړو چې د کافر لوسینه د دین باندې کړل هغه ته د قوت میلاو نشو چې مسلمان باندې حمله کړی و نو الله رب العالمین مسلمان ته د یو انعام شي او بل الله رب العالمین د یو بل فتح خوشخبری ورکړي چې هغه باندې تاسو وی چې قدر نو وستا خدا غوا تاسو ته ملاويږي چې دا فتح مکه وا چې دوی کولې بعد دغه معاهده هغه وشلله نو دا د انعامات تذکرہ الله رب العالمین او د صحابه کرام چې کیم اخلاص او کیم جذبه و د بیان وشو په دینه آیت مبارکه الله رب العالمین هغه دوی وجه بیانای چې د کیم د وجه نه الله رب العالمین د جنگ نوبت نه رويست یعنی مکه خلک ته د قوت نشمیلاو او دا حوصله دی نو کړلا چې دی په مسلمان باندې حمله کړی او مسلمان خو په مختلف موقع باندې دی دا سه وکړل خو چې د دې د طرف نه حمله شوې دی او 50 کسون یو راتیا کسون خو مسلمان بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکمت نه د تدبر نه چارو خستی دو بیا دی خلاص کړی دی یعنی جنگ یې نه دا کړه کني دا سوکا سره دا 120 130 کسون پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیولی د په گرفت شروغلی وی نو د قتل کوي شل په دې دینه بیا جنگ جوړېدل د وجه الله رب العالمین دا نه کول او دغه وجه بنیادی څه شی و چې جنگ نرته چې په دې مکه شه لیا د کسون وی چې خپل ایمان یې پټ کړه وی مسلمان یعنی ایمان یې جوت کړه نو مسلمان وی کچېره جنگ شو وا د مسلمان او د مکه خلک په میون شه به ودا خلک مسلمان قتل کړي و چې مسلمان وي او مسلمان ته پته نه و د دې وجه الله رب العالمین دا بچ کول ولیا خدا چې
ایمان یې جوات و په مکه شه پوت شوی د دې د وجنه چې دی بوسای دی اطلاعی نشل مدینه منوره ته هجرت نش کوله نو د دې وجنه دی څه شوی دی په مکه شه پوت شوی بهر کې څه سشته وجنه ایمان یې لیا نو جوات کړه او وی مسلمان اولیا دا چې دی بوسای دی مدینه ته هجرت نش کوله خدای و وجه وا چې په دوه ځای په مکه شه مسلمان یې د وجنه الله رب العالمین جنگ نو کو او جنگ نوبت نه رويست او بل وجه دا غوا چې الله رب العالمین مسلمان ته داسې اسباب برابرول چې الله رب العالمین مسلمان مضبوطول او کافر یې کمزوري کول د مکه مشرکین نو وجه دا وشله چې هر طرف ته مسلمان فتوحات وکړل وادي قرا فتح شو تیمه فتح شو فدق فتح شو خیبر فتح شو دا مختلف علاقې په دې مسلمان ته غنیمتینه هرولول و دغه نه بعد مسلمان ته قوت خلک معاهده ور سره وکړل و کافر کمزوري شل کافر هو د چا سره معاهده نشله کوله څه خبره نشله کوله د دې وجه نه چې کله دعا کوله ته دل چې سمره شرایط ته صلح حدیبیه لګیدلې وي په هغه شرایط چې ټول شرطي نه دی د طرف نه موت شل مسلمان ته مکمل او چې مسلمان په مکه باندې حمله دې پر لوړل خو دې د جرأت نو شو چې د مسلمان مقابله تر وتلی او الله رب العالمین په سوکا سره مسلمان ته مکه ویر کړل او دا الله رب العالمین دیتا هغه وجه شي دا یو حکمت یعنی مخشف صحابه کرام ته تکلیف چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیبیه د صلح کوله او شرایط ور سره لیکل الله رب العالمین مسلمان ته شي یعنی نن مسلمان ته الله رب العالمین د شیخ خپل حکمتینا او په ایک وخت صحابه کرام ته وصل چې ګوره د سمره حکمتینه په دشه سمره فواید تو ته ملاو شل سمره فتوحات وشل سمره د اسلام غلبه وشل دین می خلک ته سمره ورسو چې تو ته مکمل او چې د مکه خلک سره ملاس کوله جنگ بندي وکړه ځکه چې اصل دشمن سه کو د مسلمانې د مکه مشرکین وي او د هغه طرف نه تاسو به فکر شلوستا دله تاسو دعوت چلو جهادینا ما کول فتوحات کېدل الله رب العالمین مسلمان ته دسه غلبه ورکړه بیا دوی کولې بعد د صلح حدیبیه ده دوی کولې بعد سوچلا یعنی په 8 هجری شه بیا مسلمان مکه فتح کړل الله تعالی فرمی وهو الذي الله رب العالمین اغذات کف ایدیهم عنکم دا آیت پرین شو هم الذین دا کسونی کفروا چې کافر هم الذین هم دی الذین اغه کسون کفروا چې کافر دي وصدوکم دغه کافر سوکل وصدوکم چې تاسو بن کړل واستعن المسجد الحرام د مسجد حرام نه والهدی معکوفا و د تاسو سره قربانی زناور یا اغه یا بن شوی وي د تاسو سره ان یبلغ محل ادنه بن شوی چې دی خپل زوی ته د حلولول ته رسیدلی و یعنی خپل زوی نه منی شوی وي خپل زوی ته نشل رسیدل حرم شریف نه تو سه بن کړی وستا په دی واه باندې دی د پر سخت تکلیف دا غو چې کله دی ته پته ولا کې دلا چې مدینه نه مسلمان وروتل او سور له سو صحابه کرام دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره چې اس میش کا مسلمان ته سویای خدای ټول دنیا خلک میشته وی چې نه د الله د کیر نه خلق سرانګي باندې ځکه چې په دې خو دی نه دشمنا ډېر وي په دې ما یا مکه خلک نه بهر دشمنا ډېر وي خو نه سه کې د مکه نه دی بند کړي د حرم شریف نه دی بند کړي او مسلمان باندې د الله د کېرنا نو ټول دنیا شوی د دې پوزیشن دی وی چې میجر پوزیشن خروپېږي خلک ورته وی چې ګوره د الله د کېرنا تاسو د صحابه کرام بند کړي دي نو یو طرف ته دا خبره وا چې دی وی چې بند کوي خو خلک مشته ګوت نه سي او بل طرف ته داوا چې کچېره دیر سینو دا خو د میش غیرت چیلنج کول دي چې میش دمره سخت دښمنی د ور سره چې کول مخشه میش په شوی راغلی او غزوه احزاب دی پورا او په یو ځای نه میش ناکام راغلی ونن دیر سی او دی د میش په کلی شه دا عمره کوي دا یغه کوي احرامی حالات شه اولیا د الله کیر زیارت کوي نو میش سنو ته د خو د میش غیرت ته خو دی هغه خپل غیرت ته وکتل آی نه که خو یغه چې مشته خلک سوی خو دغه شته دی ملا وتل چې د الله کېرته دی بند کړل یعنی مسلمان ته لیار بند کړل دی وی چې سهاله ترسي کا جانګر سی او کسر سی میجور سره کوي او مسلمان میش حرم شریف ته نه پته کوي ځکه الله تعالی فرمای چې ګوره د خلک دا ظلم وکړو ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات هو کچره نو مؤمنین سړي په دې مکه شه ونساء او شزینا مؤمنات چې مؤمن دي لم تعلموهم چې تستملیم نو یاغه یعنی هغه مسلمان تو سه تملیم نه هغه ایمان پټو وی مسلمان نو هغه نقصان وسه شو او ان تطؤهم اتو سه په لون دی ور تطؤ اصل شی په مال کول ته وي د په لون دی کول ترسي خو چونکه داوا چې د تو سه د تیر لون دی ور غلی وا تو سه حمله شو دی ار غلی وا د مسلمان
دوی څه شوي وه فتصيبكم بورسدله وتستا منهم د دې د وجنه چې مسلمان شهیدون شوی معرة تکلیف او نقصان وي تاسو ته رسیدله وه افغان وی رسیدله وه چې دا خو د میش د لوسې ګوره میش حمله وکړله او د هغې د وجې نه د میش د تیرې لاندې مسلمان رولل بغیر علم و شوی څه شی وه بغیر د علم نه وي تاسو ته پته نه وه تاسو حقیقت پته نه وه چې دا مسلمان ده او د تاسو د تیرې لاندې مسلمان راغله د وجې نه الله رب العالمین د جنگ نوبت نه راوسته ليدخل الله د دې پر چې داخل کې الله رب العالمین فی رحمته په خپل رحمت شي من یشاء چې چاته خوښي د دې نه یو فقهي مسله ورتلی ده فقهي مسله شی علما په دې شی چې سمره ائمه دي د شی اختلاف کړه ده امام مالک رحمه الله مسلک دغه دیسه وی چې کچره مسلمان په یوځای شي د کافر بن کړي دي او په یوځای شي کافر عادي او مسلمان دي لکه یو کیلادو یا یو جوز دا چې پیغش مسلمان بن شوی دي مسلمان یې بن کړي دي او کافر دي اس په داسې صورت شي چې مسلمان دی ورسره امام مالک سی وی چې په دې خلک باندې حمله نه کوي په دې کافر باندې ځکه چې مسلمان دي او دای استدلال د غایت نه نسی چې د غایت الله رب العالمین مکه باندې حمله وجه د بیان کړی چې د مکه شه مسلمان د وجه نه چې کیم ځای شه مسلمان د مسلمان د بچ کول د وجه نه په کافر باندې حمله نه کوي امام شافعی رحمه الله وی چې نه د حالات ته اوکس چې کچره مسلمان ته نقصان رسېږي او کافر ته فائدہ رسېږي په داسې حالات چې خیر د مسلمان شي قتل شي شهیدون شي نو هغه د پر بیا لیار شته دو هغه د شي خو چې چیرې داسې نه چې په مسلمان باندې کافر غالب شي دغه جنگ صورت شي نو په داسې بچ کولی ضروری دی په داسې د سړی کوشش کوي چې مسلمان سمره کېدای شي چې بچي کی او کچره بچ نشل او روغلل نو په دې مسلمان باندې بدیات نشته او کفاره د بیا ادا کی دا امام شافعی رحمه الله وی و امام سفیان سوری رحمه الله دغه مسلک ده هغه وی چې کچره مسلمان په دیشه قتل شله نو بیا د سو کې مسلمان دا دیت ادا کی کفاره ادا کی او دیت نه ادا کوي یعنی خون بها نشته دو و امام ابو حنیفه رحمه الله و امام محمد رحمه الله امام ظفر رحمه الله و امام ابو یوسف رحمه الله یعنی د احناف چې سمره ائمه دي یو ټول په دې باندې یو دا چې نه چې کچره داسې صورت روشي به مسلمان دې پر حمله اجازه شته اگر کا کافر داسې کړي چې د مسلمان بچیون یې نیولې دي او پیغه باندې زونی نه بچ کای نو په داسې حالت شه بیا دې پر اجازه شته مسلمان دې پر چې دې حمله په دې کافر باندې وکي نو په دې شوی نه په دې باندې هون بخاوي یعنی دیات وانوي او کفاره وا په مسلمان باندې نه ک مسلمان دې دلوسا قتل شي نو بهر کې ودا دې ائمه چې کوم اختلاف په دې شدي طرف ته اشاره وکړه لو تزیلوا الله رب العالمین فرمایي چې کچره جدا و دي لا د کافر لعذبنا الذين یعنی د مسلمانانو نه جدا و د کافر لعذبنا الذين بمیج عذاب ورکړو کسانی تکفرو چې کافر منهم د دین عذابا الیما دردناک عذاب اذ جعل الذين هغه وخت چې وګرځو کسانی کفرو چې کافر دي په قلوبهم په خپل ډیشه الحمیت هغه زید و حمیت غیرت حمیت الجاهلیت د جاهلیت حمیت او زید یې په ځون باندې غالب کړي چې مسلمان میش حرام ته نه پرېږدي دغه ته نو کتل چې خلک میش تاسو یې او بس د الله په کېر باندې مسلمان ته شکل بن کول د دې هغه جاهلیت زید وو فانزل الله سکینته برنازل کړ الله رب العالمین سکینه او اطمینان او تسلی علی رسوله په خپل پیغمبر باندې او علی المؤمنین او په مؤمنین باندې والزمهم ولازم کړ الله رب العالمین دې ته یعنی ور کړ الله رب العالمین مسلمان ته کلمت التقوا کلمات التقوا یعنی خبره د تقوا وکانوا حق بها ودا حق دور یادی مسلمان او مؤمنین په دې باندې چې دی د تقوی کلمه خپل کی او اهلها او د اهل مسلمان دي وکان الله بكل شيء علیم دا الله رب العالمین په هر شی باندې علیم ذات امين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله